بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لَكَ آیات کا اے پیغمبر علیہ السلام چو اویل تاتا ربستا ان ربک بشک ربستا احاط بالناس گیرون کے دے احاطہ کا ان کے دے گرفت کا ان کے دے پخل کو وما جعلنا الرؤیا او نو اغا خوبستا اللتی آغا ارینا کا چو خولیو منگتا تا دشپی الا فتنة للناس خو یو امتحانو د پاره د خلکو والشجرة الملعونة في القرآن او اغا لعنتی اونا چه قرآن کی بیان دے ونخوفهم او منگ یرول کو پدی سرا فما یزیدهم پس سوا نکدی کفار لرا الا تعیانا کبیرا خسرکشی لویا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ یاد کچھ اویل منگ فرشتو تا سجدو کے آدم علیہ السلام تا فسجدوا الا ابلیس طول اکلخو ابلیس انکڑا قال اسجد لمن خلقت طوینا اویل دو اے آغا چا احترام کما آغا چا تسجدو کما چتا دا خٹی نجوڑ کردے دے قال اویل دے شیطان ارائیتک حاضر الذی کرمت علی اے خدای پاکا دا کس دے چتا پی زمانہ عزت سیوا کو لئن اخرتنی الى یوم القیامت کمال دے لگن تکی محلت راکتر قیامتا لأحتنکن زبد دو بہکنیو کما زبدی برباد کما وذریتہ او اولاد ددہم الا قلیلا خلق ببچی قال اویل وط اللہ پاک اذهب زا فمن تبعک منہم سوک چستا تابیشو پا ان جہنم جزاؤکم جزاء موفورا بے شک داغی دا پارا سزا دوزخ دے چی پورا سزا دا واستفزز راپا سوا من استطوعتا سمر چستا طاقت کی گی منہم پدی پسی بے صوتی کا خپل لخکری آواز والا و اجلب راکش کا علیہم دی بخیل کا پا خپل سورو باندی و رجلی کا او پا پیادو باندی و شارکهم فی الاموال والاولاد او دی سر شریک شف مال او پا اولاد کی وعدهم وعدی و سر اوکد دروغو وما یعدهم الشیطان الا غرورا او نی وادی د شیطان خودو کئی ان عبادی لیس لک علیہم سلطان بے شک زما پا بندگان استا اس کمانڈ کنٹرول نشتا وکفا بربک وکیلا کافی دے رب ستا دا اغید پارا زیموار اللہ پاکوی پیغمبر علیہ السلام وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ یاد کا آغا وقت چی منگا اویل تاتا چی اللہ پاک گیرون کے دے خلکو لرا پدیزے کی مفسرین دا دے دو ترجمے کئی یو دا دے عام ترجمہ دا یو دا دے خاص ترجمہ دا چاگا بخاری شریف کڑے دا عام ترجمے جسو کئی آغا دا وی چی دا دے نا مقصد آغا جنگ بدر دے خود بعضی مفسرینو پا دے آیات کی دا اختلاف تے چی دا مکی آیات تے او جنگ بدر خو پا مدنی زندگی کے راغلے نو چی کم خلق دا دے نا مقصد آغا جنگ بدر علی نو اغی وی دا حقیقی خوب دے چی دل تک اللہ پاک وی چی وما جعلنا الرؤیا اللتی اریناک الا فتنة للناس او آغا چی خولیو منگتا تا خوب آغا امتحانو دا پارا دا خلکو چی آغا خوب سو پیغمبر علیہ السلام پا میدان بدر کے اگر زید او صحابہ و سرو اگی دا بیوی سبا دیزے کی پلان کی پروتی سبا دیزے کی پلان کی پروتی دا کافر دم بے وسر آغستو سبا با پلان کی پروتی مردار بئی دے گٹ سر با پلان کی پروتی دے سر با پلان کی پروتی ناغا فتنہ سنگ شوا کلچ اگی خبر شو دا پیغمبر علیہ السلام دا دی خبر نا اگی او خاندل اگی بی او گورا او توری دی وسرا وغم ماتی گوڑی دی او د کجورو لختی دی وسره د کجورو لختی خو برابر د ډمبرو لرګي وسره هم نشته او په دې باندې ودی مونږ وجنی چې دې بدلته پروت دی دې بدلته پروت دی دې بدلته پروت دی راشه دې خبرو ته لا وګوره الله پاک وی پیغمبر علیه السلام
وما جعلنا الرؤيا التي اریناک الا فتنه للناس هغه چې منګه تا ته خوب خولیو د جنگ بدر په باره کې هغه یو امتحانو د پاره د خلکو ولی منګه تا ته مخکې نه ویلو چې ان ربک احاط بالناس الله یې ګیری بس صرف بانه وته او هیله وته جوړي باقي الله پاک بس د دې ټایم برابر شوی دی او الله پاک دی راګیرونکي دي او هغه مفسرین چې هغوی وایي د دې نه مقصد جنگ بدر نه دی د دې نه مقصد هغه د معراج واقعات دي چې بخاري شریف هم چې کوم دی نه دا آیات چې راوړی دی نو په دې باندې احادیث دا راوړی دی چې د دې نه مقصد چې کوم دی د معراج شریف واقعات دي نو هغې معنی داسې کوي چې وما جعلنا الرؤیا التي اریناک مونږ نو ښولې تا ته د شپې هغه واقعه خو هغه واقعه الا فتنه للناس د خلکو دپاره یو امتحان و ځکه چې رؤیا راغی نو د رؤیا نه مقصد هغې وایي دلته کې هغه د شپې واقعه ده د شپې تللي نو په دې وجه باندې هغه چې کوم دی د هغې دپاره لفظ رؤیا راغی چې معراج ته چې تلو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې تلو نو په دې وجه الله وایي وما جعلنا الرؤیا هغه چې موږ ته د شپې بوتلې وي التي اریناک او تا ته مو بلا هر څه خولیو خپل هغه رازونه مو راته خولیو الا فتنه للناس فتنه و دپاره د خلکو چې خلکو وی عجیبه کار دی ګوره پیغمبر علیهم الصلاة والسلام هغه په یو شپه کې دا دوره هر څه وکتو نو د هغې دا ترجمه ډېره ښکلې په دې ښکاري چې د شپې م بوتلې وي نو مقصد دا رشته هغه تله د خوب په شان دي لکه څرنګه چې سړی چې څنګه په خوب کې یو ځای ته وخېږي او واپس راشي بس هر څه زمانه ولاړي بس وخېږي څومره غټې غټې چکرې پکې ووي پکې چې کوم دی لندن ته او امریکې ته او مکې ته لړ شي او په یو لحظه کې او په خپل کټ کې پروت دي نو حضور زمونږ ستا د حقیقي واقع عام داسې وکړه لکه د خوب په شان دی او هغه د خلکو دپاره یو فتنه په دې شوه چې د خلکو یقین نه راته لکه څنګه چې ابو جهل ورته هر څه راغونډ کړو الله وی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام یعنی زمونږ هر یو کار هغه د عبرت نه د حقیقت نه او د ناشنا کارونو نه ډکي زمونږ د قدرتونو نه ډکي دا زمونږ د قدرت کار دی نو که مونږ د جنګ بدر واقعه والو او که مونږ ته نه د معراج شریف واقعه والو دواړه ناشنا واقعات دي والشجرة الملعونة في القرآن او بل هغه ونه هغه بوټي لعنتي چې مونږ په قرآن کې ذکر کړی دی چې هغه زقوم دی چې الله پاک وایي والزقوم طعام الاسیم دا زقوم چې دی دا د ګنهګارانو خوراک دی او دا به کوم ځای فی اصل الجحیم دا به د دوزخ په ویښ کې نو چې دوزخ په ویښ کې نو دوزخ خو د اور ځای دی نو ابو جهل به وي وګورئ ورته وګورئ څومره عجیبه خبره دا نورې خبرې خو لا پرېږده اوس وایي په دغه دوزخ کې په ویښ کې ونې م راخېږي ما خو تاسو ته هسې وایي چې دوزخ چې کوم دی نو نشته دا خو دې مونږ یری او دا خو په بل ثبوت راغی چې اوس داسې دوزخ دی چې خلک بس وځي او پکې شین بوټي م راخېږي نو یې به که چېرې زه ومنمه چې بایي دا زقوم چې کوم دی نو واقعي د دوزخیانو خوراک دی چې الله څنګه وایي چې طعام الاسیم دا د دوزخیانو خوراک دی نو دا زقوم خو زما ستا دپاره ډېر ښه څیز دی ولې زقوم به هغوی په عربۍ کې څه ته وي زقوم به هغه الوا ته وي چې کجورې به په کوچو کې پخې کړې یو جوش به وله ورکړو کوچ به ورسره واچول نو الوا به ترېنه جوړه شوه نو هغې ته به هغوی زقوم وي نو به ځان سره پتال کې کجورې راوړې ورسره به یې کوچ راوړو وایي بیا راځه چې د دوزخیانو د خوراک ابو جهل به وي الله وی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام دغه ونه چې ده دا مونږه یو فتنه جوړه کړه د دې دپاره چې هغوی ورپورې خندني شروع کړو هغه الله چې هغه د یوې وریځ نه هم باران راوري او هم ترېنه اور راوري نو ولې هغه د دوزخ په ویښ کې شین بوټي نشي زرغونولی دا خو دوی ولیدل چې په عادیانو باندې الله پاک د وریځې نه اور راورو او هم د هغه وریځې نه باران هم راورېږي دا خو د الله مخلوق دی چې الله ورته څه وایي نه هغه به کوي بل د فواید عثمانیه کې شبیر احمد عثماني صاحب لیکلي دي چې دا سهارنپور چې د انډیا یو ښار دی هلته وایي کمپني باغ کې داسې ونې دي چې هغوی هغه ونو ته اور بلوي نه هغه وده کوي په دنیا کې هغه چې کوم دی نو
سهارنپور کې هغه ته اور بلې هغه ودګي بل په دې دغه کې چې کوم دی نو یو زناور دی په دې ترکی کې دا مفتی شفیع سے معرف القرآن کې راغستی چې هغې ته یا سمندن وي یا سمندر وي دا سینومې دی چې د هغې د څرمنې نه هغې رومالونه جوړوي ټوپۍ جوړوي نو هغه هغې وینځي نه چې کله خیرن شي هغې اور ته غورځي نو چې کله په هغه ټوپۍ یا په هغه رومال باندې چې دغه زناور ده چې پای باندې اور ولګي یا صفا شي سم پړک وي نو هغه وینځي نه بلکې هغه چې کله خیرن شي هغې یې اور ته وغورځوي اور ته نه اخیر یوسي هغه بیا ښکلې راوخیږي نو الله پاک وایي دا ما د دې لپاره یو فتنه جوړه کړه دا ما د دې لپاره یو ازمیښت او امتحان جوړ کړو ونخوفهم او موږ یې رو دي په دې باندې چې ګورې ویرېږي الله داسې قدرتونو والا ذات دی فما یزیدهم نو پما یزیدهم نو پس سیوا نکی دی مشرکانو درا دا خبر الا طعیانا کبیرا خو سرکشی والا سیوا کی اگی ور پورے احتجاج سیوا کی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ یاد کا اے انسانا تا باندې الله پاک څومره لوی رحم و کرم کړی دی چې ته نن سبا الله ته ولاړې د الله مخالفت کې چې کله الله فرشتو ته وویل تاسو سجده وکړئ آدم علیه السلام ته ټول وکړه خو شیطان ونه کړه اکثر مفسرین وایي دلته کې چې کوم دی نو دې کې محذوف دی یو پټ ټکي پکې شته هغه دا دی چې وایس قلنا للملائکة اسجدوا والابلیس لآدم الله پاک وایي فرشتو ته او ابلیس ته ټولو ته وایي چې تاسو سجده وکړئ نو ټول وکړه خو شیطان ونه کړه قال ویل شیطان اسجد لمن خلقت طویلا اے هغه چاته سجده وکړم چې تا د خټې نه پیدا کړی دی یعنې سپک یې وګڼو دا سپک ګڼل د چا کار دی د متکبر سړي کار دی چې هغه بلکې سپک ګڼي نو دا انسان سپک وګڼو قال وی ویل ارأیتک اے خدای پاکه دا ارأیتک دا چې کوم دی نو د حیرانتیا دپاره راځي چې اے خدای پاکه هذا الذي کرمت ارأیتک اے زه وګورم دې کس ته هذا الذي چې ما ته مخامخ دی کرمت علی چې دې تا په ما باندې اوچت کو په عزت کې کرمت علی په ما دې په عزت کې اوچت کو لئن اخرتنی الی یوم القیامت کچرې تا زروست کړم مال دې مهلت راکړه تر ورځې در قیامت لاحتنکن ذریته الا قلیلا زبا یو زمونږ یو استاد یو نو هغه به وي په پښتو کې داسې معنی ده چې لاحتنکن زه به راوکنم داسې به یې کومه جسم به راوکنم ستا دا بندګان یعنې زه به په دې کې ورځی شم او موږ یې چې کوم دی نو پښتو کې عامه ترجمه کوو زه به بیخ او بنیاد وباسم لاحتنکنه زه به بیخ او بنیاد وباسم ذریته د ده اولاد الا قلیله خو لږ به پاتې شي نور به ټول ستا نافرمانه شي خدای پاکه ما پسې به را رواني زه چې ورته سوام اکه به کوي قال الله ورته وایي اذهب ځه صحیح ده فمن تبعک منهم څوک چې زما په دې بندګانو کې ستا تابع شو فإن جهنم جزاؤکم جزاء موفورا د هغې دپاره دوزخ هغه سزا ده چې دا د هغې دپاره برابر سزا ده هغې ته به یې پته ولګي واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم الله پاک ورته وایي واستفزز را پاسوه په دې پسې من استطاعت څومره چې ستا طاقت کېږي منهم په دې باندې بصوتک خپل اواز والا فوج اوس د دې اواز نه بصوتک په اواز خپل باندې یعنې خپل اواز فوج ورپسې کړی دی نه مقصد سره مجاهد سے وایي د حضرت ابن عباس رضی الله عنه شاګرد دی تفسیر ابن عباس کې هغه وایي د دې نه مقصد ډول سرنا دي چې په اوازونو باندې راوله ډول سرنا ورته شروع کا شپېلې ورته شروع کا د دروغو خبرې ورته شروع کا فدې وجه باندې ابو سعود شریف کې چې کوم دی نو ابو سعود وایي چې د دې نه مقصد سیاسي لیډران هم دي هغه خلک چې هغه ستا نه ووټ غواړي چې هغه چې کوم دی نو تا ته قسمه قسم دروغ وایي او وعدې د سره کوي او اخره کې د لا غشته لارې وکني او غشته لارې درته روانې کي او بیا تپوس نه کوي الله پاک وایي دا ټول دا د شیطان ملګري دي خاص کر هغه کسان چې لکه چې مخکې به چې کوم دی نو اوس خو زمونږ په وخت کې خو نشته خو مخکې به چې کوم دی چې د نوې فلم ولګېدو نو ټانګه کې به ډولکي چې کوم دی نو وي دا مونږ ته استادانو وي ډولکي به چې کوم دی نو ډولکي مار به په ټانګه کې کېنولو چاپېره به ته پوسټرې وي ډولکي به غږاو چې خلک متوجه شي بھائی نوې فلم لګېدلی دی نو دا د شیطان هغه اواز دی مقصد ترې نه دا دی چې دا موسیقي دا میوزیک چې کوم دی او د دروغو خبرې دا ټول د شیطان په اواز کې رالو د دروغو وادي دا د شیطان اواز دی واجلب او دی را کش کا
یا پدی باندې راکش کا یا پدی باندې را اوخه جواب پدی باندې حمله اور کا بخیلکا خپل هغه فوج چې هغه سواری دي دی باندې خپل سواره فوجونه راخواره کا چې د هغې نه مقصد چې کوم دی نه هغه غیر مسلمه دي او د هغې نه مقصد چې کوم دی نه په مسلمانانو کې نافرمانه خلک دی چې هغه په دې باندې راخور که چې د دې په دې عقیدو باندې د دې په نظریاتو باندې او د دې په دې عبادتونو باندې حمله ورشي دی د خپل کار وباسي وشارکهم فی الاموال والاولاد او شریک شدی سره په مال او په اولاد کې وعدهم او وعده وسره وکا لکه څنګه وسره شریک شه په مال او په اولاد کې په مال کې شراکت څه دی حرام وته حلال کا یعنی مثلا یو سړی سود کوي نو سودمار ګوري ګناهګار نه دی سودمار ګناهګار نه دی سودمار کافر دی ګناه خو ډېر معمولی څیز دی کوم یو سړی چې سود کوي ناغې نه زما مقصد دا فتوا نه ده چې بس هغه ته هر څه حلال دي هغه کافر دی ګناه سي ګناه خو الله په توبه باندې معاف کوي او کافر الله په توبه نه معاف کوي نو کم یو سړی هغه چې سود کوي سود والا دا د شیطان چې کم دی نو دا د شیطان مال دی کم یو سړی چې رشوت لي کم یو سړی چې هغه پردی پولی وي پردی حقوق وي او هغه حقوق العبادو کې مسلې جوړوي د الله د بندګانو حقونه نه مني نو دا ټول د شیطان شراکت دی په مال کې والاولاد او اولاد کې شراکت څه دی اولاد کې یو شراکت هغه زنا ده او دویم شراکت په اولاد کې هغه د دین نه لرېوالی دی چې خپل اولاد د دین نه ښیي نو بس خود شیطان په هغې باندې چې کوم دی نو هغه محکم شي او غاویله شي پې او بل مضبوط شي پې کوم یو سړی چې خپل بچی هغه جومات ته نه راولي کوم یو سړی چې خپل بچي ته په دین باندې کاریږي نه لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې تی پې اوښه به کېده چې کله دی بلوغت ته ورسي په د تنبیه په لحاظ سره یې پې اوښه داسې نه چې مات ګوډی کا نو دغه ټول کې چې کوم دی دا د شیطان شراکت دی الله وایي دغه اولاد کې ورسره شامل شه په دغه نافرمانه اولاد کې چې د وله سبا چې کوم دی نو د دروغو بینک بیلنس جوړ کړي او لندن ته ولیږي او امریکې ته ولیږي چې او هغه کم خلک دی د لندن او د امریکې کم خلک دی هغه زناور دي دا زمونږ نه هم زناور جوړوي د هغې د کپړو ته وګورئ یو دغه دي چې کوم دی نو د زناور دي چې کپړې نه اغوندي یو هغې دي چې کپړې نه اغوندي یو زناور دي چې حیا پکې نشته او یو هغې دي چې حیا پکې نشته دا کابل نه چې څوک راغلي او د هغې نه څوک تپوس وکړي بھائی تاسو چې کوم دی نو هغې څنګه لاندې کړه هغې ویره په زناورو په هغې کې فرق نشته زناور چې کوم دی نو هغه هم دقه شانته ښکاره ګرځي او هغې ښکاره ګرځي دا نه وایي چې په دې لاره باندې انسان را روان دی که حیوان را روان دی که نارینه دی که زنانه دی په اولاړه باندې به واړه بول کوي داسې نور ډېر کارونه به کوي نو الله پاک وایي پیغمبر علیهم السلام څوک چې اولاد نه دغه شی جوړوي دا هغه اولاد دی چې الله وایي شیطان ته وی شامل شه وسره پکې وعدهم او وعده وسره وکا څنګه وعده وسره وکا ته وایي چې کدی جمعه ته ځي کدی مدرسې ته ځي نو د لوګي به مړ شي دې به سبا څه کوي دې چې کوم دی نو خو ښکلی انګلیش سکول ته ولېږه او بله ورځ وله د دروغو بینک بیلنس جوړ کړه او لندن ته یې ولېږه او امریکې ته یې ولېږه چې سم سړی ته نه جوړ شي وما یعدهم الشیطان الا غرورا الله وی انسان واوره ګورئ د شیطان دا وادي ټولې دوکې دي بلې د قیامت پر ورځ د ټولو نه انکار کوي نو دا هغه وادي دي چې الله پاک په دې خپل انسان باندې دومره اعتماد وکړي چې دا انسان ما دومره مضبوط پیدا کړی د باندې ما دومره احسانات کړي دي او د هدایاتو ما دومره ذریعې جوړې کړي دي چې شیطان هغه دته هیڅ هم نشي ویلی ځکه چې الله پاک ورته وایي ان عبادي لیس لک علیهم سلطان زما په بندګانو باندې ستا هېڅ کمانډ نشته په دې وجه د الله وایي ستا چې کوم فوج کېدي شي حمله ورشه پې چې د الله په خپل انسان باندې اعتماد وکړو او بیا انسان نه اعتماد شي نو خو بیا د سزا ولا پکار ده که نه وکفا بربک وکیلا کافي دی رب ستا هغه ذمهوار د چا د هغه انسان چې هغه د شیطان نه بچو غواړي هغه انسان چې هغه د شیطان مقابله کول غواړي او هغه انسان چې هغه ځان د ګناه نه بچ کول غواړي الله د هغه ذمهوار دی الله ورته هغه طریقې ښولي دي بسم الله الرحمن الرحیم سبا شپې له بجې چوټي سبا شپې له زما پته نه لګي چې موږ به څه وخت راځو جزاک الله جی
بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ او یاد کړه چې وویل تا ته اے پیغمبر علیهم السلام رب ستا چې زه احاطه کوونکی ما گرفتارونکی ما عذاب ورکوونکی ما سزا ورکوونکی ما خلکو ته وما جعلنا الرؤيا التي أريناك او خوب هغه چې مونږ تا ته ښوولو الا فتنة للناس صرف امتحانو د خلکو والشجرة الملعونة في القرآن او دک شانته امتحانو هغه ونه چې لعنتي ده چې قرآن کې بیان شوی دی چې زقوم دی ونخوفهم مونږ یرو دی په دې سره فما یزدهم الا طغیانا کبیرا پس نسیوا کوي دی لرا دا احکامات خو سرکشي لویا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ یاد کې چې مونږ فرشتو ته وی سجده وکړه آدم علیه السلام ته پس سجدو ټولو وکړه الا ابلیس خو شیطان ونکړه قال ویل شیطان اسجد لمن خلقت طوینا یې مونږ هغه چا احترام کو سجده وته وکړو چې تا د خټې نه جوړ کړ دی قال اے رب زما ارایتک ای ته ګوري هذا الذي کرمت علی تا ما ته په دې انسان باندې تا دی انسان لپا ما بانی عزت ورکو لئن اخرتنی الى یوم القیامت کزدی رستو کرم تر قیامت مال دی محلت راکو لا احتنکنا زبد دبی خوباسم ذریته د اولاد ددو الا قلیلا خلق بران بچی قال الله وتوي اذهب ذا تا ته اجازت ته پمن تبعك منهم چا چستا خبر امن لا سوق چستا تابع شو ان جهنم جزاؤكم دا غزه دوزخ دی جزاء موفورا چې دا برابر سزا ده واستبزز من استطاعت منهم را خوارک بدی باندې څومره چې طاقت کیږي ملګری خپل به صوت کا په आवाज سرا واجلب روخ جوا عليهم بدی باندې بخیل کا سوار خپل ورجلک او پیاده خپل وشارکهم فی الاموال والاولاد شریک شدی سره په مال او په اولاد کې وعیدهم د درو وادي وسره وکا وما يعدهم الشیطان الا غرورا ندی وادي د شیطان خودو کدا فریب دی ان عبادی لیس لك علیهم سلطان زما پنیکانو بندگانو بستا کمانډنی وکفا بربک وکیلا کافی دی رب ستا د اغید پارا ذمہوار